د سعد اسود د لاندې له داسې نبي علیه صلات وسلام ته وکتل که نه موسکی شو. وایي د الله پاکه پیغمبره ما به جنت ځان ته پرېږدي، د الله پاکه پیغمبره د جنت حورې مې به ځان ته پرېږدي، د الله پاکه پیغمبره الله به ما ځان ته پرېږدي. د نبي علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې. وی ای سعده زما دې په هغې ذات باندې قسم وي چې کوم ذات زه پیغمبر جوړ کړی یم او تاسو ته یې رالیږلی یم، د کوم ذات چې سا زما د هغه په قبضه کې ده، زه به تاله ګواهي کومه چې سعد د الله د رضا دپاره د دنیا نه تللی دی. سعد اسود رضی الله تعالی عنه. سعد اسود د سعد نوم باندې ډېر شي صحابه کرام دي، نو ده ته بس ډېر مشهور په سعد اسود و. اسود په عربۍ کې تور ته ویلی شي. دی د رنګ تک تور و. سعد اسود به که ذکر شي دی د رنګ تک تور. او دی حبشي و. نو حبشیان خو اصل لږ دې ډولې شونډې غټې غټې داسې ویښتې ګونجې ګونجې، نو دی د رنګ یې لږ بې ډوله غونته و، دانې پې هم ډېرې زیاتې وې. غریبي هم ډېره وه، کور یې نه و، هېڅ شی نه و. یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام له راغی، د الله پاکه پیغمبره سې یو تپوس وکړم. ویې هسې دا جنت په ما ځان ته پرېږدي؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل سعده ولې؟ وی د جنت دا فرښتې به ما ځان ته پرېږدي، الله به ما ځان ته پرېږدي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ای سعده واوره، خو د الله او د الله د رسول تابعداري دې وکړه، جنت به دې ځان ته پرېږدي، د جنت حورې به دې ځان ته پرېږدي او الله به دې ځان ته پرېږدي. د الله پاکه پیغمبره دا تپوس مې ځکه وکړو چې خلک رانه ډېر نفرت کوي، نو خلک رانه ډېر څه کوي، څوک راسره ډوډۍ یو ځای نه خوري، هر ځای رانه کرکه کوي. ما ته چې ګوري یو ځای راسره کیني نه، نو دا مې سره دا پیدا شوه، هسې نه چې د جنت حورې رانه نفرت وکړي چې دا څنګه تک تور دی، هسې نه چې الله رانه نفرت وکړي چې دا تور دی، دی پکې جهنم ته وولی. نو دا تپوس مې ځکه وکړو. نو بیا په دې خبرو کې نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیل د الله پاکه پیغمبره څوک کور لور هم نه راکوي. نبي علیه السلام ډېر وخیار او خندا شو. وی ای سعده راته ښکاري چې واده ته دې زړه شوی دی، ښه واده ته دې څه شوی دی؟ وی یا الله پاکه پیغمبر واده ته مې زړه شوی، خو ما نه څوک کور لور راکوي، ما سره څوک یو ځای ډوډۍ نه خوري، نو ما له به کور لور څه راکړي. نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل ښه. نبي علیه صلات وسلام له یو صحابي راغلی و، عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه، او نبي علیه صلات وسلام ته یې وفرمیل وی د الله پاکه پیغمبره زما لور پیغله شوې دې له مناسب رشته وګوره. د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې د ټولو نه اسان کار چې هغه نکاح وه. د ټولو نه اسان کار څه شی و؟ نکاح وه. د نبي صاحب په زمانه کې د ټولو نه اسان کار نکاح وه. څنګه؟ د سړي لور به پرېغله شوه، نبي علیه صلات وسلام ته به یې وفرمیل وی دې له ته څوک مناسب هلک وګوره. هلک په بالغ شو، پلار به یې راغی نبي علیه صلات وسلام ته به وي ده له څوک مناسب جینۍ وګوره. نبي علیه السلام به ولې نکاح وتړه ده. نو د نبي علیه السلام په زمانه کې د ټولو نه اسان کار څه شی و؟ او په نن زمانه کې د ټولو نه ګران کار څه شی دی؟ بدلون پخو ټیک وم که نه؟ په نن زمانه کې د ټولو نه ګران کار نکاح ده. او زما وروره د افغانستان، الله دې زموږ د ټول بخابو هغه بیا ډېره ګرانه ده. ګورئ ډېره ګرانه ده، که داسې ده که نه خبره د مولانا تن ربه مې مولانا صاحب خودکشي کوم مې ولي وی 100 لاکھ روپۍ ولور را باندې دی، په پاکستان کې مزدوري کوم پوره کېږي نه، ټول مې په امزوره مې بچي وشو، زه لا داسې ګرځمه، نو خودکشي به کوم وظیفه راکړي چې دا 100 لاکھ روپۍ پې پوره شي. دا په وظیفه مشکله ده چې ته پوره کړي، صحیح ده که نه؟ او زمونږ طرف ته د جهیز لعنت، د جهیز لعنت او د مهر لعنت. یو په هغې زمانه کې د ټولو نه اسان کار چې نکاح وه، په دې زمانه کې د ټولو نه نو نبي علیه السلام د صحابي راغلی عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی وی زما د لور چا سره نکاح وکړه. نبي علیه السلام د سعد اسود رضی الله تعالی ته وفرمیل وی عبدالله بن رواحه صحابي چې دی که نه، د هغه کور ته لاړ شه، ووایه ورته چې زه نبي علیه السلام رالیږلی یم د رشتې دپاره، د رشتې دپاره. دی روان شو، په خپو پیزار نشته، په سر ټوپۍ نشته دی، کمیس نشته دی، بره څادر، صرف یو څادر دی، په هغې د عورت پټ کړی دی، لنګې والې روان دی. چې هغې صحابي کور ته ورسېده، ور یې وټکاو. چې ور یې وټکاو،
د دنګې نه عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ورووتو. وی هلکه څه کوې؟ وی زه خو نبي علیه السلام رالېږلی یم. وی څه ده؟ وی ته هغه ته د رښتې ویلي وو که نه؟ وی او ما ورته د رښتې ویلي وو. وی د هغې رښتې دپاره یې زه رالېږلی یم. د رښتې دپاره یې زه رالېږلی یم. نو ورته وی هغه خو ټیک ده خو ته لږ ودرېږه دلته کې، لږ ودرېږه. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه کور ته ورغی، خپلې بیبي ته وایي ای بیبي نبي علیه السلام زموږ لور له رښته رالېږلې ده. هغه ورته وایي ټیک ده که نه ما ته قبول ده چې نبي علیه السلام رالېږلې. وایي نه که نه ته خو لږ په دې دروازه کې ننداره وکړه، ته خو لږ وګوره. وایي چې نبي علیه السلام رالېږلې ده نو څه؟ وایي نه لږه ننداره وکړه. نو چې د ښځې په دروازه کې ننداره وکړه هغه یې ولیدو چې تک تور او غټې غټې شونډې او مخ د دانو ډک او په سر ټوپۍ نه، په خپو پیزار نه او بربند صرف یو څادر یې د عورت نه پټ کړی دی. وی هله سړیه د ده سره زمونږ لور ګزاره نه شي کولی. د نبي علیه السلام ټوکم په سر سترګو. خو زمونږ لور به د ده سره ګزاره ونه کړي، بیا به سبا دی هم خفه وي، زمونږ لور به هم څه خفه به وي. وی ووایه ورته چې نبي علیه السلام ته ووایه چې زمونږ لور له بله مناسب رشته راولېږي. وی ټیک ده. د سعد اسود رضی الله عنه چې روان شو که نه نو د لور یې دا خبرې واورېدې. وی مورې څه خبرې دي؟ وی نبي علیه السلام ستا دپاره رشته رالېږلې ده. نو وی تاسو ورته څه وي؟ وی لورې مونږ خو هغه رشته رد کړه، مونږ وایي چې تا له دې بله رشته وګوري. وی ولې؟ وی ځکه چې هغه سړی ډېر بدرنګه دی. هغه سړی ډېر څه دی؟ بدرنګه دی، ژوند به ورسره ونه کړي. وی مورې دې سړي ته مه ګورئ، دې ته وګورئ دی رالېږلی چا دي. دې سړي ته مه ګورئ، دا سړی رالېږلی چا دی. د کومې رشتې انتخاب چې ما له رسول الله کړی دی هغه رشته ما له د ډېرو رشتو نه غوره ده. د دغې خاوند انتخاب ما له نبي علیه السلام کړی دی، دغه خاوند ما ته د ډېرو ښکلو خاوندانو نه غوره دی. ما ته دا رشته منظور ده. وی لورې مونږ خو ستا د وجې نه وي چې ته راځی بیا مونږ ورته هم ښه کوو. وی ټیک د سعد اسود رضی الله عنه ته وی نبي علیه السلام ته وایي چې دا رشته مونږ ته څه ده؟ منظوره ده. سعد اسود راغ نبي علیه السلام خواله. نبي علیه السلام دې تپوس وکړ وی سعده څه دې وکړو؟ وی د الله پاکه پیغمبره کار وشو. کار وشو. وی ټیک ته ساده کار خو وشو خو مهر به ورکوئ. وی د الله پاکه پیغمبره خوښه ته کې څه شی دی؟ علي کاکا او مهر نه پېژنې؟ مهر به ورکوئ نه؟ څه خو به ورکول غواړي که نه؟ وی د الله پاکه پیغمبره دغه یو څادر مې دی چې رساین نه مې تاو کړی دی. نبي علیه السلام ورته وفرمایل وی که په منځ یې نیمه خو نه به ستا شي او نه به د هغې شي، او که هغې له ورکوي ستا به څه شي او که ستا شي نو د هغې به څه شي؟ دا خو یو څادر دی چې ستا دی. وی څه وکړم د الله پاکه پیغمبره؟ نبي علیه السلام ورته وفرمایل وی زه ټیک د مهر بندوبست درله کومه، د مهر بندوبست ده کومه. و درې صحابه کرام یو ته وښول، یو زبیر رضی الله تعالی عنه، یو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، یو بل صحابي و. وی په دوی پسې لاړ شه ووایه ورته چې ما له 200 درهمه راکړئ. 200 درهمه دی لا د هغې نه 200 درهمه راواست کړه. هغه کې بل صحابي ناست و. ویره کوي ستا کورونه شته؟ وي او د الله پاک پیغمبر زما 2 کوره دي. یو کور ته دله ورکړه. وی د الله پاک پیغمبر د ده شو، یو کور د ده دې ته مینوي محبت وي. وی د الله پاک پیغمبر زما په یو کور کې گزاره کېږي، یو کور د ده شو. صحابي واپس راغی 600 درهمه یې راغستې سعد اسود رضی الله تعالی عنه. نبي علیه السلام ورته هغه پیسې واغستې، 200 درهمه یې ترې لرې کړلو او د دې لنګ په دې پلیس کې پورې ویله وتړل، لنګ په پلیس کې پورې. وی سعده دې ته به څه وایي ځکه نه چې دا ستا د ښځې مهر دی، دا ستا د ښځې مهر دی. او 400 درهم یې ورله ورکړو. وی لاړ شه ځان له څه پوزکۍ موزکۍ واله، څه کډې مډې واله، واده دې دی که نه، څه سودا خو به اخیستل غواړي. کور دې پوه شو، مهر او سودا ورشه واره ځانله. وی ټیک ده. دې خوشحالېږي بازار ته روان دی چې دوکان ته دننه کېږي که نه چې ځان له د واده سودا واخلي. په دې کې په بازار کې ډول غږېږي او اواز ورسره کېږي د ډول سره. ای خلکو د الله پاک پیغمبر پلانکي طرف ته غزا له روان دی او نبي علیه السلام فرمایي چې د چا سره خپله اسلحه او سورلۍ وي هغه دې زموږ سره غزا ته لاړ شي. له دې موږ سره څه ته لاړ شي؟ مخکې زمانو کې به چې خلکو یو خبر ورکوو داسې ډول به یې و که نه، نغاره به یې ورته وي، نغاره به یې واله. نو سړی نغاره وایي اواز کوي، وایي د الله پاک پیغمبر پلانکۍ طرف ته غزا له روان دی او څوک چې ورسره ځي ځان تیار کوي. دی په دې دوکان په دې خوله کې خپل نیولی شو.
یو ځل یې اواز واورېدو ویلی شو، یا یې واورېدو بیا یې سوچ وکړو چې په درېیم ځل یې واورېد که نه د دوکان نه واپس شو. یخار سعد اسود به د بیبي سره په کور کې ناست او د الله پاک پیغمبر به جنګونه کوي، هغه به په میدان جنګ کې او سعد اسود به د ښځې سره ناست وي. هغه پیسې راواخیستې چې کومې ځان له د واده سودا له وړې وي، په هغې باندې اس واخیسته او توره یې پرې واخیسته او اس ته وخته او یو داسې چوپټ کې واخیست کپړه چې کپړه یې واخیسته په هغې باندې دا مخ داسې وتړو، صرف دا سترګې ښکاره کړې، نور ځان پټ کړو. دې دپاره چې کو نبي علیه السلام مې وپېژني بیا مې واپس کوي. د چې پېژني مې نه، صرف سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ کړو او لاړ غزا له. چې غزا له لاړ، اوس داسې غزا کوي که نه چې په کوم طرف باندې ځې د کافرو دا سلې داسې ورته وایي، داسې دا توره په دواړه لاسه داسې چلوي، داسې روان دی، سم غزا کوي. یو صحابي د بل نه تپوس کوي هلکه تا څوک دی؟ دا خو ډېر بهادره سړی دی. دوی وایي زه یې نه پېژنم، مخې پټ دی. بل وایي زه یې نه پېژنم. بیا صحابه کرام وایي دا چې ته څوک نوی مسلمان شوی دی ځان یې پټ کړی دی ځکه چې دا کافر یې ونه پېژني. څوک نو مسلم دی، نوی څوک مسلمان شوی دی. نبي علیه الصلاة والسلام د یو تن راغی د الله پاک پیغمبر یو هلک دی او ډېر خطرناکه غذا کوي، ډېر بهادره دی غذا کوي. نبي علیه السلام یې کوم دی؟ وایي هغه دی ګوره د الله پاک پیغمبره دغه روان دی خو مخې پټ دی. چې نبي علیه السلام وکتل که نه او ده دا توره داسې اوچته کړه په یو کافر ګزار کو، نو دا تورې مټې ښکاره شو، دا توره مټه د دانو ډکه چې ښکاره شو که نه، نبي علیه السلام ویل که دا خو زما په هغې توره سعد نه دی، دغه شک پې زما راځي. دا لاس خو ماته د سعد اسود ښکاري، د دانو ډک لاس دی تک تورو. وی لاړ شه تپوس دې وکړه چې دغه دی که نه دی، دا خو ما واګلې لیږلی و، دا دی چېرته راغلی دی؟ چې هغه صحابي لاړو وی د الله پاک پیغمبر تپوس کوي چې ته سعد اسود یې؟ هغه ورته صرف سر ولګاو بې صرف سر یې ورته ولګوي صحابي راغی د الله پاک پیغمبر او سعد اسود دی. وی ښه د واده پرېښی او دلته راغلی دی، د واده پرېښی او دلته راغلی دی. نبي علیه صلات وسلام سیکو داسې ده په یو کافر باندې حمله کوله، داسې ورلاندې وتل او کافر پرې زورور شو او ګوزار یې پرې وکړو. او چې ګزار یې وکړو سعد اسود رضی الله عنه چې ووهه نو بیا اس نه ښکته راتاو شو. چې ښکته راتاو شو نبي علیه السلام آواز وکړو وی زما سعد یم کو، زما سعد یې ووهه او نبي علیه السلام په خپله منډې کړې. چې منډې کړې او ورسېد ورله که نه دا سعد اسود رضی الله عنه نبي علیه السلام داسې خپل غېږ ته اوچت کړو، دا مخ یې ورله ښکاره کړو، کپړه یې کې پرانسته. چې کپړه کې پرانسته نبي علیه الصلاة والسلام د خپلې کپړې راواخیستې او د دې تور صحابي دا مخ پې د وینو نه داسې پاکوي، دا مخ ولې د وینو د خاورو نه پاکوي. نو سعد اسود د لاندې نه داسې نبي علیه الصلاة والسلام ته وکتل که نه موسکی شو. د الله پاک پیغمبر ما به جنت ځان ته پرېږدي، د الله پاک پیغمبر ته جنت خورې مې به ځان ته پرېږدي، د الله پاک پیغمبر الله به ما ځان ته پرېږدي. د نبي علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې. وی ای سعده زما دې په هغې ذات باندې قسم چې کوم ذات زه پیغمبر جوړ کړی یم او تاسو ته یې رالېږلی یم، د کوم ذات چې ساه زما د هغه په قبضه کې ده، زه به تا له ګواهي کومه چې سعد د الله د رضا دپاره د دنیا نه تللی دی. ای سعده زه به ستا دپاره ګواهي کومه، جنت به دې ځان ته پرېږدي، د جنت خوی به دې ځان ته پرېږدي، الله به دې ځان ته پرېږدي. دې ته ویلی شي عشق، دې ته ویلی شي محبت. د نبي علیه السلام سره عشق پیدا کوي، د نبي علیه السلام سره محبت پیدا کوي، په نبي علیه السلام باندې درود زیات وایئ، په نبي علیه السلام باندې درود زیات وایئ. کله نبي علیه الصلاة والسلام وفات شو، الله څه غمجنه ورځ وه چې کله نبي علیه الصلاة والسلام وفات شو، صحابه کرام وایي که نه وی په کومه ورځ چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته راغی، وی قسم په الله چې په مدینه منوره کې به دې څه شي ته کتل هغه به خوشحاله، د مدینې پرې کوڅې خوشحاله خو چې په کومه ورځ نبي علیه السلام وفات شو که نه په مدینه منوره کې توره تیاره وه، هر شي ته به چې د کتل هغه غمجن و، چې هر څیز ته به د کتل هغه خفه و. د نبي علیه السلام چې په کومه ورځ وفات شو، ابوبکر رضی الله عنه نبی علیه السلام چېرته لیږلی و په اجازت باندې بار، د عمر رضی الله تعالی عنه دماغ و بالکل کار یې پرېښودو، توره یې راواخیسته او داسې کړس یې وله ورکړو منبر ته وختو. خلک وایي دا منافقین و چې نبی علیه السلام وفات شوی دی. وایي زه دا خبره خو دې څوک وکړي، وایي زه دې سر وم سر. وایي نبي علیه الصلاة والسلام د الله ملاقات له تللی څنګه چې موسی علیه السلام کوهې تور ته تللی و. نبي علیه السلام وفات شوی نه دی،
دا یې د منافقین یو پروپاګانډه خوره کړې ده. دماغ یې کار پرېښود د عمر رضی الله تعالی عنه. علي رضی الله تعالی خو بېهوشه شو، بس او بېهوشه پروت دی. عثمان رضی الله دا خو چاړه شو، د جومات په یو ګوټ کې ناست دی، څوک چې ترېنه څه تپوس کوي بس نه خبرې نشي کولی، چاړه د جومات په یو ګوټ کې ناست دی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه د بهر نه راغی، صحابه کرامو نه یې تپوس وکړو، زما محبوب څنګه دی، صحابه کرامو نشو ویلی. وی ولې نشي ویلی؟ چې څه وایو عمر توره راایستې، څوک نه هم نشي اخیستی. د اړیک ورغی او د خپلې لور کوټې ته ورغی، د عایشې بیبي چې ویې کتل په نبي علیه صلات وسلام باندې څادر پروت دی. دا څادر یې دوی اوچت کو او په نبي علیه السلام راپرېوت او په دې تندي ښکل کو. وی طیبت حیا و میتا، و زما محبوبه څومره په ژوند ښکلې وې څومره په وفات ښکلې وې. چې په ژوندانه څنګه ښکلې وې په وفات هغې نه ډېر ښکلې وې. په دې تندي باندې نبي علیه صلات وسلام ښکل کو، علیه صلات وسلام یې په دې تندي ښکل کو او وی طیبت حیا و میتا، څومره چې په مرګ به ژوند ښکلی وي د هغې نه زیات په څه باندې ښکلی وي؟ په مرګ باندې ښکلی وي. او بیا بار ته راووتو